الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفينهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. د رمضان په حواله باندې د روزي په میاشت کې د مختلفو معمولاتو د درسونو په سلسله کې نن شهر القرآن یا د قرآن میاشت د روزي میاشت د قرآن میاشت ورته ویل شوی ده. په دې وجه باندې الله تبارک وتعالى چې کوم آیت کریمه د قرآن کریم دی وخت کې ما ولوسته هغه کې الله تعالی فرمایي چې هغه کسان چې هغه د الله کتاب لولي منځونه کوي او چې سمي ولا ورغلي دا غي نه خرج کوي پټي او ښکاري دغه خلک تم لرلې شي چې دې تجارت او عمل نه کو دا غي بدله ورته ملاويږي الله بوله پورا اجر ورکړي او خپل طرف نه بوله زیات هم ورکړي ځکه چې الله تعالی د ګناهونو بخون کې هم ده او چې کوم خلک د نیکی په اخلاص په بنیاد نیکی کوي نو دا غي قدر کوي هم ده. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه یو حدیث روایت ده هغه کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په تاسو کې خسر هغه دی چې په خپل باندې قرآن زده کوي او نور خلکو ته وایي. د دې په شان د حضرت عائشہ رضی الله عنها او د شان د غیر پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بل حدیث روایت دی چې هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی په قرآن کریم لوستو کې تکړه دی او دې د هغه په یاد باندې یا د قرآن کریم نه مخامخ لوست کولای شي یعنی د هغه الفاظ صحیح ویل شي د هغه په مفهوم باندې پوهیږي او د هغه سره بیا په هغه باندې عمل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت ورځ شي نو دا به د هغه ملائکه سره یو ځای ګرځي د هغه په شان به کوم چې د الله په نسبت باندې عزتمن خلق عزتمن ملائک یعنی ټول ملائک عزتمن دي خو کوم د الله تعالی مقرب ملائک دي د هغه سره هغه په شان او کوم سره چې قرآن لولي په قرآن کې تکړه نه کنن ما صحیح علوم کې او کشر کې ناس هغه ماته یو آیت را دوی په چې دا آیت څنګه لوستل کیږي موته ته څنګه علماء خلق وی چې دسې د خزر زید دسې الله اله الا هو چې ان لا اله الا الله والخلق راته چې ان بپټنه الله اله الا الله نو ما خلقم ټیک کم ټیک چې کله دې ان رست وقفه وکي ان وای چې وقفه نه کینو الله وای ډوړ ټیک غیم ټیک وي او خوشاله کړه د ما خبره هم ټیک نو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سره په قرآن لوستو کې لګوډ یې سم نشي لوستل الفاظ یې صحیح نشي ویل یا معنی سم نشي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي د لپاره دوه اجر یو دا چې د قرآن تلاوت دویم دا چې قرآن یې ووایو خو تکلیف پکې برداشت کړو دوه ثوابونه ورته ملو شو. دغه شان یو بل حدیث د حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت دی هغه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې اوریدلی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د قرآن تلاوت د قرآن تلاوت کوي چې د قیامت ورځ شي دا قرآن او دا روزه بر رواني او دا به د الله مخې ته د خپل منون کې د لپاره د خپل کون کې د لپاره به سفارش کوي دا روزه یا دا قرآن چې دا به د الله مخې ته سفارش کوي. او دغه شان حضرت ابو هريره یو بل حدیث نقل کوي فرمایي چې په کوم محفل کې د قرآن تلاوت کیږي یا د قرآن درس او تدریس کیږي په دې محفل باندې الله تعالی څلور قسمه خوشاليانه او رحمتونه ور باندې راوړي. اولنې خبره دا چې الله تعالی په دې باندې سکینه یعنی آرام په نازل دې جوړونو الله تعالی اطمینان خوشالي ولولي کوم خلک قرآن تلاوت کوي د قرآن الفاظ د قرآن د ترجمه هغه د ټیکول خواري. دویم دا چې الله تعالی په دې باندې غشیت الرحمه د الله تعالی په رحمتونو راوړي. او دریم دا چې حفتهم الملائکه د محفل کې سره ملائک کینی او چې دې کوم دعا کوي نو ملائک قرباني امین سونه خوش قسمت وي هغه سره چې داغه په دعا باندې ملائک امین وي نو دې سره په محفل کې ملائک بیان شي. او څلورم احسان په محفل باندې الله تعالی دا کوي چې دې محفل ناس خلک دي نو دې الله تعالی په خاص بندگانو کې ذکرهم الله عنده د خاص خلقونه ولي په دې وجه باندې خدوم بخښه دا هغه آیاتونه او احادیث ما تاسو مخکې درسلورو لوستل چې په دې کې دا الله تعالی د کلام یعنی د قران کریم آیاتونه او دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت
دا موږ او تاسو په دې باندې تیزی چې تاسو قران په خپل باندې ووایي زده هم کړئ او په دې قران باندې عمل مو کوي چې په قران باندې عمل کول چې نو دا د فتنو نه سره وباسي په دې قران کې د پخوانو خلکو کیسې او په دې کې د راتلونکو خلکو د پاره پېښنګویان دي په دې قران کې د فیصلو د اختلافي مسایلو فیصلې او دا ټول نه دي ګورای چې قران پرې خو د په دې وجبانه چې د ظالم د یری نه پرې خو د الله تعالی په د ظالم د یری په دې خپل باندې دی وچته او چې د الله تعالی د دې کلام نه علاوه ځان له بل څه کې هدایت غوښتل او د الله د کلام په دې د نور شون نه ځان له هدایت غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به دلیل الله به گمراه او دا قران چې دی نو پیغمبر علیه السلام وی دا قران چې دی د الله تعالی رسول قران کې الله تعالی وی چې د الله رسول مضبوطه ونی سي نو قران د الله تعالی رسول او دا قران چې دی نو څنګه چې سبحان الله الحمدلله موږ وایو دا ذکر نو قران د ټولو نه بهترین ذکر دی قران تلاوت کو دا بهترین ذکر دی او موږ وایو خدای نه غلار راته وخی دا قران نه غلار موږ وایو چې را زموږ د خواهش په دې باندې په دې غلار روان څه تکاګر نشو نو په قران باندې سره په دې غلار باندې دې کوګوال نظام بچا دا داسې القران د قران داسې کتاب دی چې کله د دې تلاوت کې د دې الفاظ وې د دې په مفهوم باندې ځان پوهه کې نو بیا جبه به نه خوري جبه به نه وایي بنا جبه د ټیک خبرې او دغه شانې علما چې دي د قران د الفاظ د وینا نه مړیږي نه هر کال چې قران عالم قران درس کوي نو هغه نوې کال د زوړ کال په نسبت باندې هغه نور ډېر پرمختګ کوي نو د دې چې ډېر ولې کوم څه د دې تلاوت کوي نو د زړه زړیږي نه دلې او دغه شانې د قران چې کوم خوند دی هغه ختميږي چې د قران خبرې وکړي د ټیک خبرې وکړي او چې په قران باندې عمل وکړو نو ته اجر ملوي او چې په فیصله وکړه نو ټیک کار وکړي او چې دې قران طرف خلق راوبلل نو هغه چې کوم دینو او د قران ذکر په خپل باندې وکړو نور خلق ته ویلا او د قران د الفاظ تلاوت وکاو فکر یې پکې کاو سوچ یې کاو نو د دې خلقو دا هغه ایک نمبر خلق دی چې د متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا چې مخکې لیکل شو چې دا د قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی د خاص بندگانو کوم دغه په دې وجه باندې فکر دې چې موږ تاسو خپل بچو ته د قران تعلیم ورکړو په دې روزي موږ ذکر د روزي کوو په روزي کې کم از کم چې خپل کشران د قران سره تاسو وکړه چې د خپل جماعت تذکره وکړي خپل جماعت کې څونه خلک نماز خلکو جماعتونه پروژه کې آباد شي زمونږ د علاقې جماعتونه چې د پروژه کې شوي نن ما علوم کې کته نور کلمون په علوم کې درې سبا په مشکل باندې ورلې نن اته سبا قوت او بدار ورته جماعت پټن باندې دا پته ولګي چې خلک جماعت طرف ډېر راځي زمونږ خپل د علاقې جماعتونه ته وګورئ نو په نور وختونو کې کسان غني په مثلا په مازه کې کسان کوي ولې کوم شي ځکه چې سبد نصیب خلک داسې دي چې هغه الله تعالی به داغي په قسمت کې د لیکل نه چې هغه د خیر ملو کې د دنیا او د آخرت نو هغه به د وخت نور د مشغولیتونه شروع دي چې هغه په وجه باندې خلک د جماعتونو نه بل شي یا د لوګو په صورت کې یا د مختلفو ټنګ د محفلونو په صورت کې یا د چکرو په صورت کې د جماعتونو د هغه د وجه نه شړل او صدا سي چې خپل شوق چې نو هغه ورکړي نو په دې وجه باندې کم خلق چې په قران باندې ځان مشغول ساتي نو دا خلق کامیاب دي کم خلق چې د قران نه ځان لري ساتي نو دا هغه خوې دي چې د شکایت په قران کې سورې فرقان چې کله لولې په دې کې الله تعالی په خپل باندې د پیغمبر د جبې د پیغمبر د خلیل او خبر نقل کوي وې قران کې الله تبارک تعالی فرمایي پیغمبر وې چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا پیغمبر علیہ السلام لا شکایت نه دی کړی او پیغمبر علیہ السلام په باندې حال چې په دې وخت کې دا شکایت او په خپل دور کې چې کله هغه دعوت د تبلیغ کار کاوه نو هم هغه وخت کې خلکو د قران نشر نه کول نو الله تبارک تعالی فرمایي چې پیغمبر وایي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا الله دماده